ډېرو محترمو مسلمانانو، نن د جمعې د شپې ډېره بهترینه ډېره خوږه وظیفه ده. چا چې هم دا وظیفه وکړل انشاءالله د هغه به الله جل شانه حاجات پوره کړي، مقاصد به الله جل شانه اسان کړي. اسان ترینه بهترینه پاورفل ډېره زیاته مقبوله شوې وظیفه د الله جل شانه محترمو. ډېر مسلمانان دي وظایف پرېږدي، وظایف نه کوي. محترمه وظیفې مه پرېږدئ. وظیفې یو داسې نور لري، یو داسې حقیقت لري محترمو چې د انسانانو زندګیانې پې بدلېږي، د انسانانو حاجات پې الله تعالی پوره کوي. نو که ما تاسو د الله تعالی نه امید شو وظیفې م پرېښودلې محترمو، نو بیا په زندګۍ کې پاتې څه نه دي. بیا به دقه زمونږ لږه کمه زندګي چې الله تعالی راکړې 50-60 کاله یا هر څومره چې دا نو دا به محترمه په خفګانونو کې او په ټینشنونو کې به تېره شي. لہذا وظایف مه پرېږدئ، وظایف کوئ. یو خو دا ستاسو د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم خیر دی، او په دې وظایف کې داسې برکات دي چې ستاسو الا بذکر الله تطمئن القلوب. محترم الله تعالی فرمایي چې زړونو ته اطمینان، سکون، چین، راحت، خوشحالي دا د الله تعالی په ذکر باندې میلاویږي. نو وظایف هم دا داسې وظایف دي چې دا ذکر هم دی او وظایف هم دي. نو په دې باندې به یعنې په یو تیر به دوه ښکاره کېږي محترم. یو به ثواب ستاسو کېږي، یو به انشاءالله ستاسو حاجات پوره کېږي. نو چا چې دا وظیفه وکړله انشاءالله دا وظیفه 314 کرته، نو زه د خپل الله جل شانه نه امید لرم چې د هغه حاجت، د هغه مشکل، د هغه پریشانی، د هغه غم، تکالیف انشاءالله چې دې وظیفې سره الله جل شانه ختم کړي. ځکه دا یو داسې اسم اعظم دی، یو داسې بهترین د قرآن مجید یو مختصر آیات دی، حسبی الله لا اله الا محترم، چې د انسان زندگی و فی الله جل شانه بدلوي. نو د جمعې شپه هم د بهترینه شپه ده، په دې شپه باندې ډېر برکات نازلیږي. نو راځئ نن دا وظیفه انشاءالله په اخلاص سره، په شوق سره او په مینې سره وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، نوجوانان دي، الله تعالی د ټول نوجوانانو له اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. الله تعالی مو حاجتونه پوره کړه، الله تعالی مو پریشانیونه ختم کړه. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه ډېره اسانه وظیفه ده. د الله جل شانه د کلام وړوکی آیات دی او ډېر زیات بهترین آیات دی. دا د هغې رب العالمین آیات دی محترم، کوم چې په عرش باندې استوا دی. آیات کم یو دی، تاسو ته به انشاءالله په سکرین باندې ښکاري. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. د هغه رب دی محترم چې په خپل عظیم عرش باندې استوا دی، خپل عظیم عرش مالک دی محترمو. عرش د الله تعالی ډېر زیات لوی دی، نو الله تعالی به څومره لوی دا زمونږ په وهم او ګمان او زمونږ په دې وړو دماغو کې نه راځي. دا وظیفه د هر قسم مشکل دپاره، د هر قسم پریشانۍ دپاره، د هر قسم حاجت دپاره انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کوي، الله به ستاسو مشکلات اسانوي. نو دا وظیفه په دې طریقې سره وکړئ. طریقه محترم مسلمانانو داسې ده چې د ماسخوتن مونځو یعنې د جمعې په شپه باندې ماسخوتن مونځ نفس هم کولی شئ، مازدیګر، ماښام د دریو مونځونو نفس کې کولی شئ، او که دا پاتې شو د نن نو جمعې د مازدیګر مونځ نفس هم کولی شئ. طریقه کار یې دا دی چې تاسو ښه ښکلی اودس چارهدام وکئ، په کور کې کوئ، په مصله باندې کوئ، په جومات کې کوئ، هر ځای کې چې کوئ تاسو ته کوم ځای بهتر ښکارېږي هغه ځای کې وکئ. لومبی اودس چارهدام وکئ ښه مزیدار، بیا که چا سره خوشبو وغیره عطر وي عطر هغه د استعمال کې چې ستا توجه الله جل شانه ته وي. پوره توجه، پوره وقار، پوره عزت سره به کښېنې، پوره دهان سره، او 101 مرتبه به درود شریف ووایې. 101 مرتبه 101 مرتبه به درود شریف ووایې، چې هر درود شریف ته وایې کم درځي وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علیه وسلم. دا اسان درود شریف دی. او که څوک د مونځ والا ویلی شي نو هم ډېره زیاته بهتره خبره ده. 101 پیرم درود شریف ووایې، د هغې نه پس به 314 کرته حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا به 314 پرې وایي. د هغې نه پس بیا
101 مرتبه درود شریف وایي چې کوم درود شریف تاسو له درځي. بیا به چې کله دعا غواړئ که نه، دعا نه مخکې بیا یو فیره 2 پیرې درود شریف وایي او وروسته بیا هم دعا نه پس کې یو 2 پیرې یا 3 پیرې درود شریف. منځ کې دعا وغواړه چې کوم حاجت دې دی، کوم مشکل دې دی، کوم غم دې دی، کومه پریشاني دې ده، کوم خفګان دې دی، یا څه غواړې د الله تعالی نه چې الله تعالی ته د هر څه دپاره کافي، ته د رب العرش المجید د عرش مالک یې الله، ستا ذات لوی دی. زما دا حاجت ستا په مقابله کې ډېر کوچنی دی الله، ډېر وړوکی دی. الله تعالی ما د خپل حاجت نه نواز کړي، ما دا حاجت پوره کړي، زما دا مشکل ختم کړي. الله تعالی سوال کوم، منت کوم، زاري کوم الله. انشاءالله محترم مسلمانانو دا وظیفه یو څو ورځې تاسو مسلسل وکړئ او الله تعالی دغه رنګې غواړئ جړه فریاد سره. او جړه نه ده، دا ډېره بهترینه چې کله الله تعالی ته انسان جاړي که نه، په جړه سره حاجت غواړي نو الله تعالی ورله حاجت پوره کوي. موږ ته هم دعاګانې ډېرې ډېرې کوي، تاسو ته دعاګانې ډېرې ډېرې کوي.